شیخانو کې څنګه دشمني وه پخوا په زمانه کې زما سړي دشمنۍ کې مړ شو زما سړي دشمنۍ کې مړ شو لیور په ما باندې لیور مې راغی راته یې ویل چې په ما نکاح وکړه ما ورته ویل چې زما 3 زامن دي 1 میلیون د نکاح ته مې سمې نشته بچو له بره چا خدمت وکړم په پښتو په غیرت په نور څه نه د زه پرې نه ښودم په 5مه ورځ ده په ما د سړي دعوه وکړه پولیس راغی زه یې راوستم په ما 20 ورځې ریمانډ کړو بیا راغی چا شپارخ وکړو د مندړي په تاڼه چې دا زنانه مه وهئ دې سره ظلم شوي دي د هغې چار ښی کور دی اباد وي ما د چا ډب را نه کړو چې سار شو زه یې تنګي ته را چالان کړم ما کیس تاڼه کې ومانو د خپلې یارې د خپلې بېعزتۍ د پولیسو د والو نه یارېدم د بېعزتۍ نه یارېدم چې رالم لیکلو شو په تنګي کې مجسریټ سیول جد زه جیل ته رالم په 5مه ورځ باندې جرنیل راغی د ټولو جیلونو مشر ما نه یې تپوس وکړو ته څه کیس کې ما ورته ویل کړی مې نه دی او بس راوستم نه مې مخکې رور شته او نه مې وروسته څوک شته بچي مې نابالغ او 3 مې زامن دي 1 مې زوی ده هغه ما نه د ګرونو واغېستو 12 کاله وشو چې زه د خپل کلي نه راوتې ما خپل بچي نه دي لیدلي مې زه لیدلې زه جیل کې وم دا سړی جیل کې و میرزا خان نوم یې د ډیرې کور یې د سوکمارې ملک آباد کې دی په ډیرې کې مزدوري کړي کینچي چلوي د اسرار اسپتال سره ودرېږي کور مې د موچیانو معله کې دی خبره کېده چې ده زه وکړم ده وی بچي مې نشته بچي مې نشته په ده کې خپل فرح و د پلار یې ثناالله نوم دی د دې په لالچ د دې په خبره د ما پسې تماچې رااخستې د ما پسې چاړې رااخستې به د چا یقین نه کېږي زه به هغه شیزونه پیش اون به راپسې چاړه موجود ما سره پرته تماچه موجود ما سره پرته ما د کوره ډډې ته کړي دي زما خاطره ده ده چې به زه والم ده به د کوڅې ور بند کړو ښځې ته به یې ویلې ته به یې رانه نه خلاصې زما نن نهمه ورځ ده زه د کوره راوتې یم ښځې ته یې ویل زه به یې راګیره کړم زه یې ډېره ووالم ښځې ته به یې ویل ته به ترې غوښې پرې کړې په چاړو او زه به یې وام زموږ 2 چته کور دی له اول 4,000 کړی وه اوس 3,000 د خټکانو کور دی نیک هم په پېښور کې اوسېږي زه به ترې بره وختم ده چې ښځه وکړه زه بیا بره ومه یو درېمګړی دی لاړ شي زما را کور ته علاشي دي وکړي چې بره نه پکې و او نه بله زما عمر به اوس 50 کاله وي 15 بعده مې 14 کاله د ده سره زما 14 کاله وشو دې چې ما کله راګیره کړي دې د کوڅې ور بند کړي یو ظالم دی روجې یې نه دي نیولي ما چې ورسره کله نکاح کړی ده دې 14 کالو کې روجه نه ده نیولې دې مونځ نه دی کړی دې بې ما ته ګرځېدلې دي چرسونه شرابونه سکي ما ته یې توجه صحیح نه چې ده به زه راګیره کړم کله په پاڼو کې کله بهر برنډه کې ده به زه ډېره ووالم ما به چا ته هم ال نه وي د خپل کور ما به الله ته ژړل ما به یو افسوس کوم چې الله پاکه ته په ما باندې خپل رحم وکړه زما خو څوک نشته د ده نه زه نه تښتېدلې یم کوڅې ته د والو نه د ده نه زه مالت ته نه یم تښتېدلې بیا به مې کور کې نه پرېږدي ما ده له ډېرې مزدورۍ کړي دي چې ده ته به ما وې دا شیز راوړه د پخلي هغه ټکي زه اوس نشم ویلی ده به ما ته کنځل کوي روژه راله تېره شوه په ما ډېره سخته تېره شوه
اوس هم درته زه بدن نشم ښودی، ما ته لکه بچو په شان ښکارې. اوس هم شین دی. د ما سره ډېر ظلم زیاتي، خو زما بدن ډېر کلک و، زما جیل کې بدن کلک و. ما ته به ټولو وی جیل ته مه ځه خرابه به شي، خو ما وی نه دا اوس انکو پښتو ده، جیل ته ځمه. د ما سره ډېر زیاتي ظلمونه دي 14 کاله کې کړي دي. ما سره د انصاف وشي، زما اواز دې خلک واوري. الله پاک نه دی هغه وایي چې بس زه ازیر زیر ولاړ یم. د هغه نه خو څه پټ پناه نشته که نه. زه دا خبرې په قسم هم کوم، داسې هم کوم. د دې ټول صوبه سرحد ته بار ملکونو خلک ما ته لکه څوک مې د وروڼو په ځای وي، څوک به مې د بچو په ځای، څوک به مې د پلارانو، څوک به مې د خویندو میندو. ما سره د انصاف وشي. ډیرې ته تلم، ما یو راپورټ ډي اس پي له ورکړی دی، ما یو راپورټ اریب سیټو له ورکړی دی. په هغې درخواستونو هغې کاروایي نه ده کړې. د حق فیصله زه غواړم او دې قاتل دی. زما د ده نه ډېره خطره ده د مرګ. زه چې چا کره لاړه شم کور زما ډېر قدر عزت. ستا بچي زلمي دي، هغې ته ته نشې میلاوېدی، ستا خپل